السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګوره څنګه وایي طبیعت هم ښه دی برابر وایي نه ګرم چې جوړ ښه برابر وایي وایي ملګرو نن یو نصیحت دی شاه سوار په باره کې. نصیحت داسې دی هر یو انسان مسلمان ته دا پته ده چې کله دی اولنی یو ګناه کوي نو دی ځان ورته شرمېدلی ښکاري. بعد مې ورو هغه په ګناه کې اخته کېږي نو هغه ځان ورته بیا ښه ښکاري. کم کسان چې ګیره خرایي نو هغو ته به دا پته وي چې کله دوی په اول ځل باندې ګیره وخورئ او مسلمان یې د کافرو نه د مسلمانانو خبره ورته وکړم چې کله دوی په اول ځل باندې ګیره وخورئ نو دوی ځان ورته شرمېدلي ښکاري چې ګنې موږ دا کار غلط وکړو. دغه شان خبره د شاه سوار اوله کې ګیره بونډۍ کړه نو ځان ورته ملامت ښکارېدو. یو قسم بل قسم ویډیوګانې راوړې د ځان د صفایي لپاره، خو بیا هم خلکو ورسره ومنله چې زه غلطي دې شوې ده. ما اوس پرون که څه ټایم ویډیو د هغه کتله نو چا خبره ګیره بیخي والې ده، بیخي په یخ والې ده. نو زه دا وایم چې ټیک ده که یو بل انسان ګیره وخوری خو ګناه یې وکړله خو ستا سره د تبلیغ نوم تړلی شوی و. اوس به خلک تبلیغیانو تبلیغ والاو ته تبلیغ ته ستا د وجې خبرې کوي چېرې ګنې په هغې کې اثر نه و. ځکه د پښتنو متل دی و چې د سپي لکۍ په نچه کې سل قلم کې دی خو هغه چې بیا هم راوبسې هغه به کږی. همدغه شان مثال د دې شاه سوار دی. ملګرو زما په خبرو باندې خفه نه شئ، خو ډېره د افسوس خبره ده چې نن داسې قسم حالات روان دي او دا حالات دنیا دومره په غر راواغسته ای د الله بنده پرېږده. دنیا پسې خو هر سړی منډې وایي، هر سړی چې په دنیا کې اوسېږي نو د دنیا طلب به کوي، خو دومره هم نه چې ته پسې دین پرېږده. یاد وساتئ ملګرو یو ټایم را روان دی چې همدا شاه سوار به دی او بېرته ګانې شروع کوي او هغه کرده دی د ګناه ته رو ځان اړئ خو एकदम ځان نشي اړولی ځکه چې هلته سوشل میډیا د خلکو نه یېرېږي. نو کروړو به انشاءالله الله دې هغه وخت نه راولي خو دا وخت را روان دی چې دی به بیا ګانې وایي او بیا په سټیج باندې ګډېږي. ملګرو که زما نه څه غلطي شوي معافي غواړم او را روانه ویډیو کې به انشاءالله بیا نورې خبرې کوو. د الله په امان.